تاسو تیر سبق کې دا ویلو چې فروض مقدره په کتاب الله کې شپږ دي، نصف، ربع، ثمن، دا قسم اول شو. ثلثان، ثلث، سدس، دا قسم ثانی شو. د دې فروض او د دې حصو خاوندان یا مستحقین یا ذوی الفروض 12 تنان دي. سلور سړي دي او اته ښځې دي. سلور سړو کې اب دی، جد صحیح دی او اخیاپی ورور دی، اخل امن، او سلورم زوج دی او اته ښځې دي. په ذوی الفروض کې زوجه ده، دویم بنت، دریم بنت الابن، که څومره ښکته شي. څلورم اعیانی خور، یعنی اخت لابن و امن، دې ته اعیانی وایي. دریم اخت لابن، دې ته علاتی خور وایي. پلار کې در سره شریکه مور جدا جدای میرانای خور. څو شو؟ شپږم اخت لامن، اخیاپی خور، چې مور دې مطلقه شي یا کونډه شي او بل سړي سره نکاح وکړي، د هغې نه خور پیدا شي. شپږ شو. وم مور په ذوی الفروض کې ده او اتم جده صحیحه ده. او تاسو ته مې دا خبره کړې وه چې جده صحیحه څه ته وایي؟ چې د دې نسبت مړي ته کېږي، منځ کې جد فاسد نه وي. جد فاسد چاته وایي؟ چې نسبت مړي ته کېږي په منځ کې مؤنث نه وي، لکه د مور پلار دا جد فاسد دی او د پلار دا جد صحیح دی. هر کله چې تاسو دا خبرې زده کړي چې قرآن کې حصې هم شپږ دي او د دې مستحقین ټول 12 تنان دي، یعنی قرآن کې د دې 12 تنانو ذکر دی او دغه حصې پې تقسیم شوي دي. نو اول پکې پلار دی. د پلار د پاره 3 حالات دي، دې ته احوال د ذوی الفروض وایي. په فرایضو کې دا مهم دي چې احوال دې یاد کړه، یا مسئلې جوړېدل آسان دي. مسئله څنګه جوړېږي؟ د مسئلې طریقې وروسته راځي. د پلار د پاره 3 احوال دي. یو فرض مطلق دی، دویم فرض او تعصیب دی، او سلورم تعصیب محض دی. دا 3 حالات. د فرض مطلق معنا دا ده چې پلار صرف ذوی الفروض دی، عصبه نه دی. بس قرآن کې چې ورته کومه حصه ورکړل شوې ده هغه ورکړه، نور خبره خلاصه شو. چې کله پلار فرض مطلقی نو د حصه څومره ده؟ سدس. سدس شپږمې حصې ته وایي. کله چې مسله کې سدس راشي، مسله به د شپږو نه کېږي. چې نصف پکې راشي، مسله به د 2 نه کېږي. چې ربع پکې راشي، د ثلث راشي، بیا به د 3 نه کېږي. ثلثان راشي، د 3 او 6 نه به کېږي. او که ثمن راشي، د 8 نه به کېږي. اول پلار فرض مطلق دی. دا کله او سدس ورته دی. دا کله دا چې د مړي نه زوی پاتې او یا ته نوسی پاتې یا ته د زوی نوسی پاتې، چې زوی یا د زوی نوسی ښکته چې هر څومره پاتې، نو پلار فرض مطلق به وړي چې هغه شپږمه ده. راکه مارکر. مسله به داسې کوئ، ګورئ
میت څوک دی؟ دلته به د میت نوم ولیکئ زید. که د میت نه پاتې څوک دي؟ اب ته پاتې دی. بل ته څوک پاتې دی؟ ابن ته پاتې. اوس په مسله کې اب راغی نو اب فرض مطلق څو دي؟ سدس. نو پلار به شپږمه حصه وړي. نو په سدس پکې راغی، مسله به د څو نه کېږي؟ دلته به ولیکئ میم، مخفف دی د مسلې نه، مسله د شپږو نه شوه. په شپږو کې سدس څو دی؟ یو دی. نو داسې به بیا ولیکئ پلار ته یو میلاو شو او باقي څو شو؟ پنځه شو. پنځ به دته په طریقې د عصوبت سره ورکړي، عین به ورسره ولیکي. هلکه پرې پوه شي. یا که د ابن په ځای ابن الابن هم دقسې به مسله کې ګورئ. اما الاب هر چې پلار دی فله احوال ثلاث، د دپاره درې حالات. الفرض المطلق، یو فرض مطلق دی. فرض مطلق دا معنا چې د عصوبت نه خالی دی. وهو السدس، هغه شپږمه حصه ده. وذلک مع الابن، دا د پلار دا د زوی سره، او ابن الابن یا د مړي د نوسي سره. و ان سپوله که څومره ټیټي. دی اول حال شي. دویم حال والفرض والتعصیب معا، او فرض او تعصیب دواړه وړی شي. ذوی الفروض هم کېدی شي، واسبه دواړه جمع کېدی شي په پلار کې. وذلک مع الابنة، دا په هغه صورت کې چې پلار هم یو د مړي لور پاتې شي، او ابنة الابن، او یا د لور پاتې شي، یا لور پاتې شي، او ابنة الابن یا د زوی لوري د مړي نوسی پاتې شي. وان سفولت که څومره ټیټه وي. هلکه پرې پوه شي. لکه داسې مسله به جوړه کوي. دا دوی مثال د الفرض و تعصیب. او هغه مخکې فرض مطلق، الفرض المطلق. هلکه پرې پوه شي که پرې پوه نه شي. نو سړی مړ شو، عمر مړ شو. عمر پاتې تی پلار شو اب، او بنته پاتې شو. پلار په مسله کې راغی او د پلار حصہ سدس دی، نو مسله به د شپږو نه کېږي. نو په شپږو کې به داسې چل وکړي چې د لور دپاره نصف دی او د پلار دپاره سدس دی. نو مسله کې نصف او سدس دواړه جمع شو. نو مسله به د چا نه کې؟ د شپږو نه. نو سدس پکې یو شو، دا یو دی دې ته ورکړي. نصف په شپږو کې څو دي؟ درې به دې ته ورکړي. څو پاتې شوي؟ نور خو څوک نشته. نو دلته به دوه دې ته بېرته ورکړي. هلکه پرې پوه شي. دا یو په طریقې د فرضیت سره شو، دا دوی په طریقې د عصوبت سره شو. دریم حال د پلار والتعصیب المحض، خالص د عصوبت حصہ بوری. محض سمانا خالی د فرضیت نه. وذلک عند عدم الولد وولد الابن وان سپولا، دا په هغه صورت کې چې د مړي ولد نه وي، نر او ښځه بچی نه وي، لور او زوی نه وي. ولد الابن د زوی هم اولاد نه وي. وان سپولا که څومره ټیټ شي. لکه تاسو پرې پوه شئ. تاسو پرې پوه شئ. تعصیب محض اوري. تاسو پرې پوه شئ. لکه اوس مثال تعصیب محض. میت ته بکر او پاتې ته شو اب، او پاتې شو تی
هم نو مور د پاره سولس دی مور د پاره څه دی نو چې مور د پاره په مسله کې سولس راغی مسله به د څونه کېږي دریو نو دریو کې سولس مور ته ورک پاتې څو شو دوه پلار ته ورک په طریقې د عصوبت سره دا سبا محض دی خدای قرآن کې وایي الله تعالی وایي فإن کان له ولد وورثه ابواه فلأمه الثلث مطلب دا دی چې د مور د پاره د ثلث ورکنو باقي ټول د پلار چې هلکه پې پوه شئ او که مور هم نه نو ټول بیا د پلار تاسو ما په دې خبره پوه وجه د حصر په دې درې حالاتو کې څه ده وجه د حصر پکې دا ده چې سړی مړ شو او پلار ته پاتې شو نو اوس به خالی نه یا به د مړي اولادي یا به نه که د مړي اولاد نو نو پلار عصبه محض دی که د مړي اولاد و نو بیا به خالی نه یا به د اولاد د مړي نارینه یا به زنانه که نارینه و نو پلار فرض مطلق شي که زوی و او که زنانه اولاد تی پاتې و لور یا د زوی لور یا پسې زخ کتا نو بیا به فرض او تعصیب دواړه وړي هلکه پې پوه شئ په دې مسله والجد صحیح کالاب او جد صحیح دا د پلار په شانې دی چې پلار نه لکه چې پلار نه الا فی اربع مسائل مگر په څلورو مسلو کې د پلار په شان نه دی وسنذکرها فی مواضعها ان شاء الله تعالی دا په خپل ځایونو کې مونږ ذکر نو داسې به ووایې چې د جد دپاره څلور حالات دي څو دي درې خو دا د پلار والا حالات دي دا چې کوم ذکر شوم دغه حالات سړی مړ شه نیکه تې پاتې شه پلار یې مړ دی نو یا به فرض مطلقي یا به فرض او تعصیبي او یا به تعصیبي محضي صورتحال هم دقسې ده څلورم حالت یې دا دی چې د مړي پلار شته هغه اوبه څه شوي راوړې که ما اوس کړم که پلار د مړي و او نیکه یې هم و نو بیا نیکه ساقط دی نیکه څه دی ولې ځکه القربا تحجب البعد قربا د مړي نږدې رشته دار چې وي نو دا حاجب واقع کېږي د چا دپاره د لرې دپاره لرې پې محجوب دی او دې ته حجب حرمان وایي هغه بلکل ساقط شي هلکه پې پوه شئ والجد صحیح کالاب جد صحیح د اب په شان دی په دې درې مسلو کې په څلورو کې د اب په شان دی هغه درته ویم خو څلورم حال دا دی چې ویسقط الجد بالاب جد په اب باندې ساقطیږي چې اب موجود وي ولې لأن الاب اصل فی قرابة الجد الى المیت ځکه اب اصل دی په رشته د نیکه کې مړي ته پلار ورته مړي ته نږدې دی هلکه تاسو پې پوه شئ څلور کمې مسلې دي چې نیکه پکې د پلار په شان نه دی اوله مسله دا ده چې د پلار مور یلکه د پلار مور دا میراث نه وړي د نیکه سره چې نیکه هم وي او نیا هم وي نیکه چې میراث واخیسته نو نیا څه نه کړي یلکه د پلار مور دا میراث نه وړي د پلار سره
چې پلار د حصہ واخیسته نو د پلار د مور د حصہ نه کېږي او د نیکه سره حصہ وړي. په دې مسله پوه شئ چې نیکه د حصہ وړي نو بیا یې دغه وړي، نیا به یې وړي. دا یوه مسله شوه. پلار سره نیکه نیا ساقطه ده او د نیکه سره نه ده ساقطه. دویمه مسله، مړی چې کله مور او پلار پرېږدي او یا ښځه خاوند پرېږدي او یا خاوند ښځه پرېږدي، نو مور د پاره ثلث د مابقیه دی پس د حصې د احد الزوجین. ښځه سمن واخلي یا ربع واخلي او خاوند نصف واخلي یا ربع واخلي، او د هغې نه چې څه پاتې شي نو مور به ثلث د مابقیه اخلي. او که اوس ما ته وګورئ پلار نشته نیکه دی، نو بیا به مور ثلث د مابقیه نه اخلي بلکې ثلث د کل مال به ښځې له دې ورکړو، ښځې ویوړه اتمه حصه او یا ښځې ویوړه څلورمه حصه، نو د مور به په دې باقي دریو کې درېیمه حصه وي چې پلار و. او چې پلار نو نیکو نو بیا به په ټول مجموعه کې د مور دغه وي. تاسو یقین وکړئ چې دا معده مې داسې ډېره زیاته سوځي. دا څو مسلې مې درته وویل، دوه. درېیمه، البته امام ابو یوسف په دې کې هم وایي چې ثلث د مابقیه دی. درېیمه مسله دا ده چې بن الاعیان او علات ورونه ساقطیږي د اب سره اجماعاً او نه ساقطیږي د جد سره، مګر د ابو حنیفه په نس ساقطي. ابو حنیفه وایي چې پلار هم د ورور حصه نه کېږي او که نیکه هم د ورور حصه نه کېږي. او صاحبین وایي نه، چې پلار و حصه د ورور نه کېږي او چې نیکه و بیا یې کېږي. څلورمه مسله دا ده چې د معتق پلار سره د زوی نه سدس د والا اخلي د ابو یوسف په نس، او د جد د پاره دا نشته بلکې چې پلار نه وي ولا ټوله د ابن د معتق ده. یې معتق خو پېژنئ که نه، غلام یې آزاد که، غلام مړ شه، میراث ته پاتې شه، دې ته ولا وایي. دا ولا د چا ده؟ د دې معتق د چا چې د غلام آزاد کړی، نور خپلوان د مړي نه نشته. نو که پلار د معتق پلار هم شته او زوی هم شته، څوک یې شته؟ نو پلار د معتق به د زوی سره سدس والا اخلي. د معتق د پلار سود شو، ما بقیه د معتق د زوی شو. او جد سره به څه چلی؟ دا د امام ابو یوسف مسلک دی. او د جد د پاره دا نشته بلکې دا ولا یعنی د غلام نه چې څه پاتې دی دا ټول د مړي د زوی دی. لکه دا څلور مسلې دي. والجد صحیح چاته وي هو الذي هغه ته وایي لا تدخلو چې نه داخلېږي په نسبتي الی المیت امون، په نسبت د ده کې مړي ته مور نه راځي، دې ته جد صحیح وایي. لکه د پلار ته جد صحیح وایي او د مور پلار ته جد فاسد وایي. بس لکه په پوه شئ.